وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات. بديك دو استعاري بالكناية دي أو دو استعاري تخيلية دي. أولا استعارة بالكناية واستعارة تخيلية داسدة الآيات المحكمات دا مشبه أو العروس ناوي دا مشبه به دا تشبيه مزمر في النفس استعارة بالكناية دا مشبه مسوكو غرزولو. فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات دا آيات محكمات دا الآيات المحكمات دا مشبه به مسوكو غرزولو عروس ناوي دا تشبيه مزمر في النفس استعاره بالكنايه دا بیا لازم د ناوي سره لازم د ناوي سره قناع ده پرده ده ناوي په پرده کې وي نو لازم د ناوي سره قناع ده نو دا قناع استعاره تخيليه ده. فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات زدم کړو الآيات المحكمات مشبه عروس مشبه به صحیح شو دا تشبيه مزمر في النفس استعاره بالكنايه بیا لازم د ناوي سره لازم د مشبه به سره قناع ده دا لازم د مشبه به ثابت شو مشبه ته الآيات المحكمات ته نو د استعاره تخيليه شو. دویمه استعاره پکې الآيات المحكمات دا مشبه او الاشياء الغاليه قيمتي اشياء دا مشبه به دا تشبيه مزمر في النفس استعاره بالكنايه ده او لازم د مشبه به سره د قیمتي اشیاء سره لازم انغلاق ده نو انغلاق استعاره تخیلیه شو نو قناع دا هم استعاره تخیلیه شو او انغلاقم استعاره تخیلیه شو. په دې پوه شئ نو دو استعاره بالکنایه شوي د یوې سره قناع استعاره تخیلیه شو د یوې سره انغلاق استعاره تخیلیه شو. اول کې الآيات المحكمات دا مې د ناوي د عروس سره مشابه کړو دا تشبيه مزمر في النفس استعاره بالکنایه ده او قناع ورته تخیلیه ده. او بیا مې الآيات المحكمات دا د الاشیاء الغالیه د قیمتي اشیاء سره مشابه کړو دا تشبيه مزمر في النفس استعاره بالکنایه ده او انغلاق قیمتي اشیاء خو بندي کنه په ډبلی کې نه دا انغلاق ورته استعاره تخیلیه ده. دو استعاره دلته معترض اعتراض کوي چې فکشفه د عن آیات محکمات سره نه لګيږي د کشفه او د آیات محکمات په مابین کې تعارض ده. آیات محکمات دا معنا چې معروف المرادی او چې څوک معروف المرادی هغه کشف ته ضرورت نه لري نو کشفه څه معنا شو. آیات محکمات خو معروف المرادی کشف ته ضرورت نه لري نو د فکشفه معنا لا څه ده. دویمه طریقه باندې اعتراض وکړه همدا اعتراض چې کشف سبق الستر غواړي او په آیات محکمات کې ستر نشته نو د کشف څه معنا ده. تاسو ورته جواب ورکړئ چې عن آیات محکمات کې ټیک ده خفا نشته خو خفا په دوه قسمه ده. یو هغه خفا ده چې ناشی عن دلیلین وي بل هغه خفا ده چې غیر ناشی عن دلیلین وي. نو په آیات محکمات کې داسې خفا نشته چې هغه ناشی عن دلیلین وي او داسې خفا خو پکې وي چې غیر ناشی عن دلیلین وي. نو دلته داسې خفا کشف ور باندې راځي چې هغه غیر ناشی عن دلیلین وي. په مطلب باندې پوه شئ منشأ ورته دلیل نه. دویم جواب ورته دا ورکا چې د فکشف معنا ازاله الستر نه ده چې اول کې ستر او به کشف راغی بلکې د کشف معنا د انزاله منکشفه ازاله الستر نه بلکې انزاله منکشفه امداسي منکشف الله نازل کړي دي. لکه یو مثال زتا ته پیش کوم ضيق فم البيري د کوی خله تنګه کا کوی چې جوړوي نو خله تنګه جوړه کا زتا ته داسې وایم ضيق فم البيري د کوی خله تنګه جوړه کا تنګه کا د کوی خله تنګه کا د دې د معنا نه ده چې اول پراخي به تنګه کا بلکې هم داسې تنګه جوړه کا. نو فکشف دا معنا نه چې ازاله الستر چې اول کې ستر او به ازاله راغله بلکې د کشف دا معنا چې الله هم داسې منکشف نازل کړ انزاله منکشفه لکه ضيق فم البيري د کوی خله تنګه کا مطلب تنګه جوړه کا داسې نه چې اول کولاوي به تنګه
یا سبحان الذي صغر جسم البعوضه پاکی د هغه الله لره چې د ماشي جسم وړو کې کړي دي د دې د معنا نه ده چې اول غټو به وړو کې کړو همداسي وړو کې پیدا کړي دي نو دلته فکشف همداسي منکشف نازل کړي دي نو فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات ګوره په دې کې د تحقیق خلاصه دو استعاری دي او یو اعتراض او دو جواب دي دو استعاری دي اول الآيات المحكمات د عروس سره مشابه شو تشبيه مضمره في النفس استعاره بالكنايه ده او قناع ورته استعاره تخيليه ده دویم الآيات المحكمات د الاشياء الغاليه سره مشابه کړ تشبيه مضمره في النفس استعاره بالكنايه ده او انغلاق ورته استعاره تخيليه ده نو فکشف لری کړي قناع الانغلاق هغه پردې د بندش د بندیدو د محکم آیاتونو نو دا دوه استعاره شوي اوس یو اعتراض او دوه جواب ذکر کا اعتراض دار ازي چې فکشفا کشف ازاله الستر ته وي او آیات محکمات کې خو ستر نشته هغه معروف المرادي یا داسې اعتراض وکا چې آیات محکمات خو معروف المرادي ستر پکې ناراضي نو د کشف څه معنا ده نو تاسو دوه جواب وکي یو جواب دا دی چې ستر او پرده او خفا ټیک ده هغه پکې نشته خو هغه خفا پکې نشته چې ناشي عن دلیلین وي او کوم چې غیر ناشي عن دلیلین وي داسې خفا پکې راتلی شي دویم جواب دا دی چې د کشف معنا ازاله الستر نه ده بلکې د کشف معنا ده انزاله منکشفه همداسې منکشف الله نازل کړي دي لکه ضيق فم البير او سبحان الذي صغر جسم البعوزه هن الكتاب چې دا محکمات اصل د کتاب ده یعنی اصل د قران ده و اخر متشابهات او نور متشابهات د محکمات او د متشابهات تعریفونه مخکې من کړیو په مقدمه کې هن رموز الخطاب چې دا رموز الخطاب هن رموز الخطاب رموز جمع د رمز ده رمز په معنا د رامز ده یعنی رازونه رموز معنا رازونه او خطاب توجيه الكلام نحو الحاضر خپل کلام د حاضر طرف ته متوجه کول نو رموز جمع د رمز ده په معنا د رامز پښتو کې معنا د رازونه او خطاب توجيه الكلام نحو الحاضر ته وي یعنی متشابهات د الله د خطاب رازونه دي متشابهات څه شي دي رموز الخطاب د الله د خطاب څه شي دي رازونه د الله د خطاب رازونه دي الله ته معلوم دي تاویلا و تفسیرا په اعتبار د تاویل سره او په اعتبار د تفسیر د تاویل او د تفسیر معناګانې مخکې مو ذکر کړې وي وابرز غوامز الحقائق ولطائف الدقائق غوامز یا جمع د غامدون ده یا جمع د غامدتون ده غامدون وی او که غامدتون وی معنی د مخفی غامدون او غامدتون فاعلوی اسمی ده په فواعلو جمع کیږي دارنګ فاعلوی صفتی په غیر ذوی العقول کې په فواعلو جمع کیږي نو غوامدو یعنی پټ و ابرز راخاره کړه غوامد الحقائق هغه پټ حقائق جمع د حقیقت ما به شیء هو توي او اضافت د غوامد د حقائق ته قبل د اضافت د صفت نه د موصوف ته یعنی الحقائق الغامضه و ابرز راخاره کړه څه راخاره کړه الحقائق الغامضه هغه حقائق چې هغه پټ حقائق راخاره کړه ولطائف الدقائق په دې کې اضافت د صفت د موصوف ته یعنی الدقائق اللطيفه هغه باریک دقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتجلى یعنی لينكشف د دې لپاره چې دوی ته منکشف خفایا جمع د خفیه د په معنا د پوشیده او د الملک نه عالم الشهود مراد ده او د والملکوت نه عالم الغیب مراد ده خبایا جمع د خبیه د په معنا د خفیه نو خفایا او خبایا یو شی ده د خفایا د خبایا او معنا ده ليتجلى د دې لپاره چې منکشف شي لهم دوی ته خفایا الملک هغه پوشیده امور د عالم الشهادت والملکوتی او هغه پټ امور د عالم الغیب وخبايا القدس والجبروتی او هغه پټ امور القدس د صفات الجمال والجبروتی او د صفات الجلال
د قدس نه صفات الجمال یعنی صفات ثبوتیه مراد دي او د جبروت نه صفات الجلال یعنی صفات سلبیه مراد دي ليتفکروا فی هذا د لپاره چې دوی د الله په آیاتونو کې فکر وکړي تفکیرا فکر کول ومهد لهم قواعد الاحکام واوضاعها قواعد الاحکام واوضاعها ومهد د مهد معنا د بینا یی معنا د تیار کړل تیارول مهد د باب تفعیل نه ده یعنی بینا قواعد جمع د قاعده ده او د قاعده تعریف تاسو زده ده قاعده چاته وای قانون کلی یستنبط منها احکام الجزئیات قانون کلی هغه قانون کلی ته وای چې احکام د جزئیات ترنه مستنبط کیږي او طریقه د استنباط هم بتاسو په شریعت تهذیب کې زده کړی وي هغه دا چې قاعده د استنباط دا ده چې موضوع د قاعده به موضوع کې په صغرا کې یو جزئی د موضوع د قاعده یو جزئی دا برواله او موضوع به کې په صغرا کې او موضوع د قاعده به ورته محمول کې ټوله قاعده به ورته کبرا کې نو حکم د جزئی به ترنه مستفاد لکه مثال کل مسکرن حرام کل مسکرین دا قاعده کلیه ده قاعده ده د دې قاعده نه اوس د اپینو د بنګو حکم را مستفاد کو کل مسکرین موضوع ده په دې قاعده کلیه کې حرام محمول ده په دې قاعده کلیه کې کل مسکرین حرام مسکرین موضوع ده په دې قاعده کلیه کې حرام څه شه ده محمول ده په دې قاعده کلیه کې اوس د مسکر یو جزئی را واخلا چې بنګ دی بنګ البنجو دا یو جزئی د موضوع د قاعده کلی دا موضوع کا په صغرا کې او خپل موضوع د قاعده کلی ورته محمول کا داسي ویا البنجو مسکرون صحیح ده یو جزئی د موضوع د قاعده کلی دا موضوع کړو په صغرا کې خپل موضوع د قاعده کلی دا ورته محمول کړو او ټوله قاعده کلی ورته کبرا کا البنجو مسکرون وكل مسكر حرام فالبنج حرام نقول حكم د جزئی مستفاد شو کنه خوش بل طریقې درته وایم كل فاعل مرفوع فاعل موضوع ده مرفوع محمول ده دا قاعده کلیه ده كل فاعل د دې فاعل یو جزئی رواله چې زید ده په ضربه زیدون کې دا موضوع کا په صغرا کې دا فاعلون ورته محمول کا یعنی یو جزئی د موضوع د قاعده کلی موضوع کا په صغرا کې دا خپل موضوع د قاعده کلی ورته محمول کا ټوله قاعده کلی ورته کبرا کا دا سی ویا زید فی ضرب زید فاعل وكل فاعل مرفوع نو زید مرفوع خوښ نو دې ته قاعده کلی وای قواعد جمع د قاعده ده او قاعده چاته وای قانون کلی یستنبط منها احکام الجزئیات هغه قانون کلی ته وای یستنبط منها احکام الجزئیات چې د دین احکام د جزئیات مستنبط کیږي سنوبر خان بابا نوم موریدل دی هغه په پنځپیریانو کې دا قاعده کلیه جوړي او په دې بنظیره کې جوړي نو پنځپیریانو کې هغه وخت کې مخ کې بیگم نسیم سره دا پنځپیریان د نېشنلیانو سره د بیگم نسیم په پالټي کې اوس د عمران خان په پالټي کې نو دا د نېشنلیانو پارټي چې دا دوی وای پښتو ده او موږ څه وایو اسلام ده پښتو فارسی او پنجابي دا لتعارفوا بس صرف دومره فائدہ لري نور څه فائدہ نه لري صرف لتعارفوا د دین اخواته پکې تل ګناه ده خدا خو کمونستان دی لکه افغانستان کې ورته خلقیان وای دلته ورته نېشنلیان وای نو اوس قاعده کلیه ولګوا هغه به داسې قاعده کلیه لګوله ښا نېشنلیان کمونستان دي دا قاعده کلیه ده نېشنلیان کمونستان دي نېشنلیان موضوع ده کمونستان دی محمول ده اوس د دې نېشنلیانو یو جزئی راواله چې پنځپیریان دي نو د دې قاعده کلیه د موضوع یو جزئی راواخله دا موضوع کا په صغرا کې خپل دا موضوع ورته محمول کا او ټوله قاعده کلیه ورته کبرا کا دا سی ویا پنځپیریان نېشنلیان دي او نېشنلیان کمونستان دي نو پنځپیریان کمونستان شو په دې طریقه اوس پوه شو دا مې د سنوبر خان بابا قیاس درته پوه ومهد
او تیار کړل د دوی د پاره ومهد لهم او تیار کړل د دوی د پاره قواعد الاحکام قواعد جمع د قاعده د قاعده ستوي قانون کلی یستنبط منها احکام الجزئیات قواعد الاحکام احکام جمع د حکم دا حکم ستوي خطاب متعلق بافعال المكلفين هغه خطاب ته وی چې متعلق وي تر افعال د مکلفینو پورې کله کله عبارت د اثر د دې خطاب نه لکه ایجاب او وجوب ایجاب حکم دی بعضی وی وجوب حکم دی صحیح شو فرض کول او فرض کېدل نو حکم دغه ته وی فرض کول فرض کېدل واجب ول واجب کېدل صحیح ده نو دې ته ویل شو حکم او اوضاعها اوضاع جمع د وضع ده او وضع عبارت د علت الحكم نه وضع څه ته وایي شابسي علت الحكم ځان ته هم ذکر قواعد جمع د قاعده د قاعده قانون کلی یستنبط منها احکام الجزئیات احکام جمع د حکم یا خطاب ته وایي یا اثر د خطاب ته وایي لکه ایجاب ته وایي یا وجوب ته وایي او اوضاع جمع د وضع د عبارت د علت الحكم نه لکه نجاست د هری د پښو جوټه پاکه ده نجس نه ده نجاست ساقط ده ولی ساقط ده علت ورته طواف ده دا طواف دا د اوضاع نه ده من نصوص الآیات دا یا حال د قواعد نه ده او یا حال د قواعد او د اوضاع نه حال ده یا بیان د اوضاع ده نصوص جمع د نص ده الكلام الظاهر د ظاهر الدلاله على المعنى هغه کلام ته وی چې ظاهر الدلاله په معنا باندې نو اوسې پښتو کې معنا وکړه وبين لهم ومهد لهم بیان کړو تیار کړ دوی ته قواعد هغه قوانین کلی چې داغه احکام د جزئیات مستنبط کیږي او دا قوانین کلی د چا د پاره دي شاباسي د الاحکام د خطابونو د پاره دي او یا د آثار د خطابونو د پاره دي او اوضاعها او علل مرته بیان کړ علت الحكم نو قواعد قوانین مرته ذکر کړه او علتونه د احکام هم ذکر کړه نو د احکام یو قواعد دي او د احکام د لپاره بل علل دي نو الله پاک دا دواړه بیان کړه د احکام او قوانین هم بیان کړه او د احکام او علل هم بیان من نصوص الآیات دا من نصوص الآیات دا یا بیان د لپاره د قواعد ده دا قواعد د چانه عبارت ده د نصوص د آیاتونه یا د اوضاعونه عبارت ده د بیان د لپاره د اوضاع ده هغه علل نصوص دي والماعها او اشارات ليذهب عنهم الرجس د دې لپاره چې لري کې د دوی نه ګندګي او يطهرهم تطهير او د دې لپاره چې پاکي کی پاکول فمن كان له قلب پوری بس دي